نو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو حامی او مددګار شي. چې کوم انسان په الله باندې باور کوي الله د هغه څه مدد کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی دغه مې د تجارت یو مسله بیان کړه، دا نور څه واقعات درته بیانو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو ځل موږ د مدینې منورې نه بار ووتلو، وی خادمان هم را سره وی خادمانو دسترخوان وغوړولو او ټول د خوراک د پاره کېناستل. وی په دې کې چې کوم یو ګډبه یو چرواها ګډبه، دا ګډې چې سره چیلې سره دي ته وی ګډبه، وی دا هلته چې کوم دی تیر شو موږ ته سلام وکړو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اعظم سره روټۍ وخوړه، دسترخوان لګېدلی دی، ټول ملګري دي کېنه. وی هغه ویلې زما روژه ده. سوچ کوئ عزتمندو، ګډبه ټوله ورځ په سارا کې ګرځي او ګډې او چیلې سره په دې انورونو کې ګرځي، په غرونو خیږي او د لق او دق صحراګانو کې ګرځي. څومره انسان تږی کېږي هلته، کله یو چیلې پسې منډه، کله ګډ پسې منډه، کله یو څاروي بل پسې. وی زما روژه ده. دلته هم زه روژه نیسم چې د الله نه څوک یېرېږي په داسې ځایونو کې هم یېرېږي. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی زه ورته حیران شوم، وی ما ورته دې سختې ګرمۍ ته ګوره او دې روژو ته ګوره، په دې ځای کې ته روژې نیسې. هغه ویل آو، وی دقه ورځې به زما د قیامت په ورځ باندې کار راځي، دې ته ایام خالیه وی. د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت جنتیانو ته وی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. وی دا تاسو چې کوم دا خوراک څښاکونه کوئ که نه، وی دا د حقه ورځو ګټه دا کم خالي به پکې تاسو ناست وئ او نورو دپاره به خالي وي او تاسو به پکې عبادتونه کول. نو دلته په دې ګرمۍ کې خلک همداسې ګرځي، دلته د روژې ته د چا خیال هم نه راځي او زه پکې روژې نیسم. دقه ورځې به الله د قیامت پر ورځ ماله د جنت په شکل کې دوباره واپس راکوي چې دا ستاسو دي. وی دې نه پس چې کوم دی د عبدالله ابن عمر ویل چې د دې سړي لږ امتحان علم چې واقعي تقوادار دی که نه هسې د تقوا شکل پیش کوي. بعضې سړی تقوادار نه وي خو هغه ځان پیش کوي څه ډېر ځان پاک پیش کوي، وي نه منځ کې وي ولی نه خالي. نو یا د ده لږ امتحان هم چې دا واقعي د الله نه یېرېږي که نه، دا خبرې هسې وکړه. وی ما ورته ویل عبدالله ابن عمر رضی الله چې زمونږ یو چیلۍ په کار ده، ما سره دا میلمانه زیات دي، موږ یو چیلۍ په کار ده چې دا موږ حلاله کړو او ویې خورو، او ما ته قیمت ووایه پیسې به درله زه درکړم. وی ما ته وایي چې زه خو نوکر سړی یم، دا خو زما د مالک دي، ما ته د دې اختیار نشته د چیلۍ د خرڅولو. وی ما ورته ویلی چې مړه خو یو چیلۍ ده په دې دومره کنډک کې او په دومره رمه کې د یو چیلۍ څه پته لګي او مالک ته دې څه پته لګي. وی د هغې د خولې نه په هغه وخت کې یو کلمه ووته، یو دوه ټکي د هغه د خولې نه ووتلو، فأین الله فأین الله فأین الله. ټیک ده زه به تاله چیلۍ درکړمه، مالک خو مې نشته، خو هغه لوی مالک چې په سر باندې ولاړ دی هغه به چېرته ځي؟ هغه لوی مالک خو شته که نه په سر باندې؟ نو الله راته ګوري. عبدالله ابن عمر له وی دې خبرې دومره خوند ورکړو که نه، هغه ویل چې دا واقعي تقوادار سړی دی، واقعي د الله نه یېرېږي، روژې هم نیولې د الله د یېرې نه او د مالک څیز هم بې اجازته نه خرڅوي. وی عبدالله ابن عمر به ځان سره به په لاره باندې چې راتلو دا کلمې به ویلې چې دې سړي څومره ښکلې کلمې ویلې، فأین الله فأین الله فأین الله. الله به چېرته وي بیا، الله به چېرته وي بیا، الله به چېرته وي. وی د دې نه خوند اخیستو او د هغه غلام او د هغه نوکر دا خبره پرې ډېره خوږه ولګېده. نو داسې کسان عزتمندو د الله نه یېرېږي. دا په هغه وخت کې د ګډبه خلکو، د چرواها خلکو، ګډې سرونکي خلکو، نوکرانو دا حالو. سوچ کوه چې د مالکانو به څه حال. او بعضې کسې هسې ځان ښیي، هغه منځ کې وي نه وي خالي خو پیش کوي ځان ولی. نو دې ته تانوي صاحب وایي بعضې کلابي تقوایي، صحیح کلابي مده کلاب وایي سپي ته، وایي بعض واسې د سپو تقوایي. څه مطلب؟ د سپي مثال یې ورکړی دی، وایي سپی چې کوم دی دا هم ځان ډېر نیک ګڼي، چې کله دا سپی میتیازې کوي وایي دې ته وګوره که نه دا خپې اوچته کړي
نو دې سپي نه چې تپوس وکړي چې هلکه ته د امتیاز یې کې نو دا خپه ولې اوچتې وایي دا به ته چې دا خپه مې بېلمازه کېږي دا خپه مې ګنده کېږي نجسه کېږي خپه مې ګنده کېږي ته وایې چې وله دا خو ډېر ښه سړی دی چې ګوره خپې اوچته کړې ده چې دا خپه مې ګنده نه شي وایي بل ورځ چې ګورې همدغه سپی او په ډیران باندې لګي یو غول خوري او ګند خوري نو چې بیا دې تپوس وکړي چې ظالمه تا خو هلته خپه بچ کوله د ګند نه او اوس دې دا خوله چې کوم دی په دې ګندۍ کې وې نو دا خوله پاکه ده که دا خپه پاکه ده خپه ساتي او خوله په ګندګۍ کې وې نو دا څنګه ستا پاکوالی دی وایي د بعضې کسانو دغه پاکوالي ښه ګډوډ خلک وي خو چې داسې خبرې شروع وي الحمدلله موږ هم یاره 20-30 کاله تجارت کړی خو پردۍ روپۍ هم چېرته نه ده خوړلې او پردۍ روپۍ ته هم چېرته په خړه سترګه نه دي لیدلي هلکه یو واقعه بیان که کوم ځای کې داسې څه کار شوی چې تا له داسې ډېرو روپۍ راغلي او تا دغه کړي بیا ورسره یو واقعه هم نه نور ښه ارامخور وي ښه سودخور وي ښه میراثخور وي خو په صف کې په مونځ کوي ښه مزېدار په اول څه پټکې هم په سر کوي ګیره هم روزانه غوړی ښه هر څه کوي خو دغه کارونه کوي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته معافي وکړي او الله رب العزت دې که چې چا حقونه په موږ باندې موږ له د ادا کولو توفیق راکړي ځکه عزتمندو کله انسان حق خو والي خو بیا ورسره پیسې نه وي نو بس بیا نشي ادا کولی چې کم خلک د الله نه یریدل ټول مخلوق به د هغه نه یریدو څوک چې د الله نه یریږي همددي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو واقعه ده چې یو ځل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په سفر باندې لاړو داسې روانو نو په لاره کې څه کسان ولاړو لاره بنده شوې وه نو یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي هلکه څه چل دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو هلکه ولې ولاړې لاره پرېږدئ که نه لاره خلاصه کوي او زی په لاره باندې ولې هم لاره بنده کړې ده لاره بندول ګناه ده نو هغې ورته ویلي چې په لاره کې یو شیر ولاړ دی او هغه شیر نه یریږو په لاره کې شیر ولاړ دی او د هغې نه یریږو وی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سورلۍ نه راکوز شو او داسې د شیر مخې ته ورغلی او د شیر د غوږ نه ونیولو غوږ یې ورله داسې تاو کړو ویل ته ځه سیر ته کېږه وی شیر بس سیر ته شو روان شو لاره کولاو شو ټول خلک روان شو د دې څوک مثال نشي پیش کولی داسې خبرې سیوا د صحابو نه او د نیکانو او د اولیای کرامو نه اوس خو موږ د پیشو نه هم یریږو اوس دې لکه چې پیشو ده و یار دا رنګ یې داسې د شیر په شان ښکاري پیشو نه هم یریږي ښځه پیشو خو بیا هم غټه ده وروره چې په د ګونګټ نه هم یریږو که یو ګونګټ دی جومات کې رالی که نه او داسې یو څو ټوپونه یې ووال والله چې دا ټول شیخان او دا هلکان او دا بالډي بیلران دا ټول به بار منډې وایي زه خو لږ بره یم نو زه به منډه نه وم ځکه چې بره به راونه خیږي او که بره راوخته زما هم خیر نشته دا حال دی دا ولې موږ دومره ګناهونه کړي دي چې موږ یریږو ډېر زیات چې الله عذاب خو را باندې را نه دی چې دا ګونګټ مې دې پوزه کې نه ننوځي ځکه موږ ته ځان معلوم دی چې موږ هر داسې کارونه کړي دي نو د ګونګټ نه ځکه یریږو چې د نمرود واقعه راته را یادېږي چې وروره نمرود په یو ګوډ ماشي باندې الله نیولی و نو دا خو غټ ګونګټ دی زه به دې ځان څنګه خلاصوم هر سړي ته ځان معلوم دومره یریږي یو ځل یو تبلیغي هغه یو واقعه بیانوله ویل دلته یو سړی هغه ډېر زیات ورانو موږ ورته ډېر ویلی چې هلکه تبلیغ کې لاړ شه او وخت ولګوه وخت ولګوه او ګوره الله به دې ګورې ویری په څه طریقه باندې چې زموږ ګورو به او نشته دی موږ سره ټایم نشته او یو ځل رالی ډېر زیات یارېدو رپېدو داسې مشرانو کې دی زموږ تبلیغي مشرانو کې هغه پخپله موږ ته دا واقعه بیانوله هغه وخت موږ مرکز کې سبق ویلو په اوله درجه کې و یو ورځ یو سړی رالی او مغه سړی رالی او داسې رپېدو چې ولیکه څلور میاشتو لازمه او بس تشکیل راله وکړه او د نن نه تشکیل راله وکړه وایي موږ ورته چې څه چل شوی دی ویل یار بېګا راپسې والله د اسمان نه ستوری را پرېوتی و ستوری نو موږ هم کلي کې اوسېږو موږ وایي چې هلکه موږ خو څه ستوری مورې نه دی لیدلی دا ستوری کله را پرېوتی و او دې سړي باندې دومره یاره تېرېدلې دا سړی داسې لړزېدو و چې ستوری راپسې د اسمان نه را پرېوتی و قرآن کې راځي که نه بعض وخت کې شیطانان الله په ستوري ولي
رجوما للشیاطین. الله وی دا ستوري ما د دې دپاره هم جوړ کړي کله ناکله به شیطانان ولو نو ته خو ځان معلوم و چې لکه زما لین کې ما نو هغوی چېرته عذاب دی نو ویل چې د دې نه مخکې وخت ولګو. وی بیا مې هسې هغه ماشومانو نه تپوس کولو چې هلکه کور کې د ماشومانو ته د ورانۍ کارونه ډېر معلومي چې دا څه چل شوي و بېګا څه چل شوي و. ما ورته وایي چې ستوری مورې خو نه دی راپرېوتی دې علاقه کې. نو هغه یو ماشوم راته وایي چې داسې چل شوی و چې بېګا دلته یو ماشوم بادیوه الوزوله. دا کلیوال خلکو ته بادیوه وایي پتنګ ته ګوډۍ نه ده ګوډۍ. نو یو ماشوم چېرته په یو ګوډۍ کې دا شی نه بلب اوس دومره بلپونه میلاویږي او دومره ورکوټې سیرو سره ولګېږي دا ماشومان د شپې هم ګوډۍ الوځي او هغه سیلې پکې لګولی نو هغه بلب پکې رڼا کوي نو هغه ډال نه ښکاري او هغه دغه ښکاري هغه بلب ښکاري. صحیح ده. نو بس هغه ماشوم چېرته دغه ګوډۍ له داسې لاندې غوت ورکړی موږ ته غوته وایي داسې غوته یې ولا ورکړې لاندې کړی نو چې ډال لاندې راغلی دا په ګټ کې ملاس دی یا الله توبه بیا به نه کوم ما ویل که ستوری راپسې راپرېوته و. نو دا یاد لرئ ګورې الله له ډېر چلونه ورځي ته خو وې چې مالم چلونه راځي او زه به داسې ځان خلاص کړم پلاني ځای کې به خلاص کړم عدالت کې به داسې ځان خلاص کړم وکیل نه به داسې ځان خلاص کړم ګاونډي نه به داسې خلاص کړم مولا نه به داسې ځان خلاص کړم او ښځې نه به داسې ځان خلاص کړم. خو که الله ونیولې ان بطش ربک لشدید او که الله یارولې نو قسم دې د خپل ویښته نه به یارېږي. بعضې کسان یې که نه کله ناکله د سړي ویښته راشي په دې مخ ولګي بنده ویرېږي چې څه چلو شو د خپل سر ویښته دې دی په دې پوزه کې به دې ننوځي او په دې سترګه کې به ننوځي او حیران دریان به پاتې چې خدای پاکه سره وشو. د دې وجې نه عزتمندو د الله نه یره پکار ده. نو چې کوم کسان د الله نه یریږي بیا دا ټول مخلوق د ده نه یریږي او کوم انسان چې د الله نه یریږي وایي ټول مخلوق بیا دا یری. نو د الله نه یره پکار ده. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې یو سړی رالی او نبی علیہ السلام ته ویل چې ما ته د یو څو د هوښیارتوب او د حکمت خبرې وکړه چې ما له فایده راکړي. پخوا خلکو به د کار خبرې کولې قص قطارې به یې نه کولې. وایي چې یو څو داسې خبرې راته بیان کړه چې مختصر خبرې چې ما له فایده راکړي د حکمت نه ډکې خبرې راته بیان کړه او چې هغې مطابق به زه خپله زندګي تېره کړم. نبی اسلام ورته وفرمایل وی د الله نه داسې شرمېږه لکه څنګه چې په خپل قوم کې د یو با اثره سړي نه شرمېږي داسې شرمېږه چې کوم کس نګرانۍ کې ته لکه سړی د پلار نه ډېر شرمېږي یا د قوم د مشر نه. بعض قوم کې تره مشري بعض کې ورور مشري نو انسان د چا نه سترګه نه سوځي خو د هغه سړي نه ډېر شرمېږي د هغه مخ کې غلط کار نه کوي. وایي دقه شان د الله نه کم از کم دومره شرمېږه چې په خپل قوم کې کم اثر والا انسان یې د هغه نه څومره شرمېږي. دا د زندګۍ خپل معمول جوړ کا عمل جوړ کا. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې کم انسان 3 کارونه وکړي هغه به د خپل ایمان په خوند باندې پوه شي. چې کم انسان وایي چې ما ته د خپل ایمان خوند په دنیا کې چاشني محسوس شي او د دې شیرینی محسوس شي چې زه ایماندار یم واقعي ایماندار یم او د دې ایمان څه فایده ده نو هغه د 3 کارونه کوي چې دته به د خپل ایمان خوند په دنیا کې الله محسوس کړي. یو دا چې د الله نه سوا د چا عبادت نه کوي د غیر الله عبادت نه کوي قبر ته سجده مخلوق ته سجده بت ته سجده د الله نه سوا د بل چا عبادت نه کوي. وایي دته به الله رب العزت د خپل ایمان چاشنی نصیب کړي. او دویم دا د خپل مال زکات دی خوشدلی او خوشحالی سره ورکي او د خپل مال خیسه دی په زکات کې ورکي یا درمیانه دی ورکي. زکات چې ورکي نو په ځان دی پند نه ګڼي بوج نه ګڼي خوشحالی سره دی ورکي چې الله ستا ډیر شکر دی ګوره 10 کسان زما په در باندې ولاړ دي او تا زما د وجې نه 10 کسانو له رزق ورکې یا الله په دې 10 کسانو کې خو یو کس زم کېدی شومه چې نن زه د بل په دروازه باندې ولاړ وې 9 نور وې او یو پکې زه وې یا الله ستا ډیر شکر دی چې زه د دغه خلکو کې نیم ودرولې ورکوونکو کې دې ودرولم او غوښتونکو کې دې نیم ودرولې. الید العلیا خیر من ید السفلی بره لاس د لاندې نه ډېر غوره دی او دا لاس لاندې کېدو کې دومره وخت نه لګي. ګوره دا د لاس دی او دا داسې شو او دا ستا داسې شو دا بل پرې پاسه شو دومره ټایم پکې لګي.
نو دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو د الله عبادت چې څوک کوي او شرک نه کوي، دویم چې کم انسان د خپل مال زکات په خوشحالۍ سره ورکوي، او دریم د خپل ځان تزکیه کوي. نو دا کم انسان چې دا درې کارونه کوي د ایمان په خوند باندې به پوه شي. هغه سړي تپوس وکړو یا رسول الله په دې دوه خبرو خو پوه شو ما، خو ما تزکیة المرء نفسه، سړی به د ځان تزکیه څنګه کوي؟ تزکیه وایي صفایي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د نفس تزکیه دادا یعلم ان الله معه حیث کان، چې کله د انسان دا تصور جوړ شي او دا یقین جوړ شي چې زه چرته یم د الله معیت، الله ما سره دی، دې ته ویل کېږي تزکیه. نو دې وجې نه عزتمندو دا درې کارونه ځان کې پیدا کول پکار دي چې چا زکات دې ورکوي، عبادت الحمدلله موږ کوو، د شرک نه ځان بچ کول پکار دي. خدا یو کار ډېر ګران دی، تزکیه نفس دې معنی سره چې سړی هر ځای کې وایي چې الله ما سره دی. نو بیا د انسان د ګناه د کارونو نه منې کېږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. آمین. هر شي به دا ځان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله.